موږ سره د خپل طرف نه مدد وکړئ، زموږ سره هیلپ وکړئ، زموږ ډېر غریب والی دی. او زه به ورته دعا کوم زما سره دې لاس خلاص وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو، دا وخت زه د مټې په علاقه توتکي کې موجود یم. دلته کې را سره یو داسې خاندان موجود دی چې یو طرف ته که مونږ وګورو په ملک کې مهنګایي ده، بل طرف ته بېروزګاري ده، او بل طرف ته د کور مسلې چې دي، بیماریانې چې دي، هغه وکره هم سیوا شوي دي. دا وخت مونږ په هغې کور کم متاثره خاندان چې دی په هغې کې موجود یو. دا هغې خور نه به پوښتنه کوو چې هغه په دې حواله باندې سوی ډاکټر ورته څه ویلي دي. دا وخت هغه را سره موجود دی او د هغې خاوند عظیم خان چې دی هغه را سره موجود دی. د دواړو نه پوښتنې کوو. کشرانو مشرانو زموږ داسې حل دی چې یو طرف ته یو مهنګایي ده، بل طرف ته مې شکر الحمدلله خاوند دی، کار به یې کوو، وس نشته کار یې، خپله غریبۍ مزدورۍ کې زموږ ښه ګزاره کېده. خو اوس داسې چل دی چې زموږ بیماري ده او د هغه ډاکټران وایي چې لکه د دې د اپریشن انتظام جوړو، خو زموږ سره یو د هېڅ درک هم نه لګي. بس موږ څه وکړو، د دې زوی ده شونډه مې هم خرابه وه، هغې باندې موږ څه پیسې میسې وي، خلکو را سره ډېر لاس خلاص وکړو، د ده شونډه جوړه شوه، اوس یې جامه خرابه ده. د دې جامې دپاره به هم د ده له اپریشن کوو. او موږ چې یو دغه حال یو دی، تاسو ټول یې اینه یې موجود یې، الله تاسو خوشحاله کړي، تاسو له دې عزت خدای درکړي، الله کامیاب کا. موږ سره د خپل طرف نه مدد وکړئ، زموږ سره هیلپ وکړئ، زموږ ډېر غریب والی دی. او زه به ورته دعا کوم زما سره دې لاس خلاص وکړي. قدرمنو کتونکو، تاسو زمونږ کوم خور چې د هغې خبرې تاسو واورېدې. اوس د هغې د خاوند نه پوښتنه کوو چې هغوی ته څه مشکلات دي، مخکې به هغه کار روزګار څه کوو، او اوس په دې حواله باندې څه وایي. عظیم خانه څه وایي په دې حواله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما وروڼو بایګانو، لاول به ما ښه ډروري کوله، ښه ډرور وم، بیا مې په دې ډرورۍ کې د بچو رزق نه پیدا کېدو. بیا د کراچۍ د بستون له پیټې پنډو کې زه ګوزم، زه مزدور یم. خو اوس داسې چل دی چې زما د دې کور والا بیماري ده او د مزدورۍ مې څوک نشته، واړه بچي مې دي او دغه دی. تاسو ته زه سوال کوم مسافر وروڼو ته، دې ټول ته چې زموږ سره څه مدد د خپل طرفه وکړي. څو بچي دي؟ زما اووه بچي دي او ټولې جنکۍ دي، دا دوه پکې واړه هلکان دي او د مزدورۍ مې څوک نشته، زموږ سره نور څوک نشته د مدد دي، نه د دغه د کرایې کورونه مې دي، کرایې په کور کې یو. اوس را باندې هم د څلورو میاشتو کرایې د دې سړي شاټ ته او د کراچۍ بستون د سامان نه خېجو مزدور یم. اوس هغه ګاډي هم بند شو دي او کاروبار مې نشته، په کور کې دغسې هلک دلک ناست یم او د رزق درک مې هم نه لګي. او تاسو دې خپل وروڼو ته مې درخواست دی چې تاسو د خپل طرفه زما سره څه مدد کولی شئ، نو هغه مدد وکړئ. والله د عزت برکت خاوندان کوو، موږ ډېر غریبانان یو او موږ به همیشه له په دوا کې ساتو او دواګانې به راته کوو. خدای مسافر وروڼه مې او که د دې ځای خدای کامیاب کړه، خدای ښه برکتي کړه او خدای لویه ورځ او عزتونه تاسو له درکړي.